بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو تاسو ته پته راځي په مختلفو طریقو باندې ګڼکپان راوتلي دي. مونږ چې چاله ویډیوګانې وکړو نو دغه ګڼکپان به ورته کالو کې چې 10 لکه انعام دی روترې. دغه غریب سړی دغه ساده انسان هغه غریبۍ را په مخه کړي وي، هغه خو دې ته سوچ نه کوي وي ښه نو څنګه چللی نو یاره یو 15,000 3,000 را لرولېږه چې پارم د لډکم او دغه سړی په دین نه پیږي چې په 3,000 په بدله کې هغه 10 لکه څنګه ورکوي. خو داسې د خلکو د کارډونه د خلکو نه چې کوم دی نور ډېر څیزونه واغستی شو. ورسره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام خو دغه میسیجونه راځي د 17 18 او ورسره د وزیرانو دوی ته هم راغلي دي، هغوی هم دوکه کړي دي. دغه شانتې د احساس په پروګرام کې خلک دوکه کېږي. دغه شانتې د ایزي پیسه په نوم باندې چې کوم خلک دوکه شو او د ایزي پیسه د اکاونټ نه ته پیسې ویستلې او د ایزي پیسه دغه سنت سره باقاعده میسج راشي په دومره اعتبار کې بدله دوکه درکړي چې خیران بشي. او دغه کې د دې دوکو نه مونږ تیر شو نو ځکه دا خبرې کوو چې د ایزي پیسه چې کوم دی 40,000 روپۍ زمونږ نه په دې دوکه والي. ما سره چې دا رور ولاړ دی تاسو به ګورئ چې د بول نیوز په نوم باندې یو پراډ روتري او د پاکستاني په زرګو خلک چې کم دی نو هغه لوټ کړل، بلکې په لکو به ووایو ګاډې دې روترې دا دې روترې دا دې روترې. دې رور سره څو شو دا ټوله قصه به د سره شریکوي، خو د دې رور دا پیسې چې کم دی دا به ترې وصولو دی چې هر څنګه وي، ولې چې موږ سره ټول ثبوتونه پراته دي، هغه کالز دي هر څه دي. نو ده ته ما وویل د چونکې زه په ویډیو راځم خلک به یو خواته وشرمېدم نو موږ ورته چې یاره دا خبره نه ده، دا به ته خلکو ته هم څخی که نه، ته خو دوکه شوې، ستا شان نور ملګري دوکه شو، هغوی هم پې چپ پاتې شو، خو ته هم پې چپ پاتې شوې. نو دغه کمپني به لګیا وي او خلک به دوکه کوي دوکه کوي دوکه کوي. دغه شانتې مختلف کمپنۍ روتري چې 1 سټار او 5 سټار او 7 سټار او په مختلفو طریقو باندې د خلکو لوټ مار شروع دی. 50 سوداګانې خرڅوي 50 څه کوي. نوم دې څه ورور دی؟ نیاز علي شاه. نیاز علي شاه د کوم ځای؟ ډډګي مې دا څنګه چل سره شو؟ د ما ته میسج وکړو، میسج نه بعد بیا یو لیټر راولېږو. هغه لیټر نه بعد بس لوبه سټارټ شوه. وړومبی ابتدا د 8,800 نه وشوه، پخونچ 370 ته ورسېده. دې 3.5 لاک ته چې کله پخونچ ورسېدو نو زه پسې لاړم کراچۍ ته بول ډپارټمنټ ته. نو هغوی ما ته ویلې چې دا خو ټول فراډ دی او موږ خو دی او هغه خو په منځ کې بول ډپارټمنټ چې څونه دی 2 نمبر دی. که یو سړی وایي چې دې کې شک دی نو البته ما سره اوس په دې ساعت زه ورته ثابتوم. ما سره ټول ثبوتونه هغه یو شی د بول ډپارټمنټ راسره دي چې مکمل A to Z چې ښوونه دي سلمان بټه پورې د هغوی چې کوم هیډ دی د سلمان بټه پورې دا ټول غلي دي. نو بول ډپارټمنټ چې کله تاسو وایي چې تاسو ته مونږ کال نه دی کړی نو د هغوی کالونه ما سره پراته دي. تاسو ته به په سکرین شاټ درکړم. بالکل د ټول عوامو ته تاسو د ښوونه عوام دي دوی ته تاسو بالکل شو کولی شئ. د هغوی زما د موبایل نه چې ښوونه ما ته د هغوی کالونه شوي دي، د هغوی زړوی کې سپیډیسیل نمبر دی، د هغې نه به تاسو په خپله ثابته کوئ چې آیا دا فراډ دی که حقیقت دی. بول ډپارټمنټ د طرفه چې ښوونه دا ښوونه دغه چې کېږي 2 نمبري چې کېږي دا د هغوی په لاس دی. چې د هغوی په لاس نه وی نو زه چې کراچۍ ته کله ورسېدم په بیا کې ما راپورټ درج کړو، په CID کې مې درج کړو، په FIA کې هم. د هغې ټوکنې ما سره دي، هغوی چې کوم ټوکنې ما ته راکړې هغه ما سره دي. ما راپورټونه ولیکل خو آیا هغوی ته لاس نشي اچولی، ولې چې دا د دوی ډېر غټه ګیم دی. د 8,000 روپۍ چې د نواز سره ته وایي چې څه چل دی؟ ما ته ویل چې ستا 10 لاک کیش او یو ټویټر راحتلې. مل زه 8,800 روپۍ دي دا څه دونه دي زه جانېدو چې ما کله دا ولیږلې هغې پسې سمدس 47,000 دا بل لیټر ما ته میلاو شو. لیټر ما سره دي ښه باقاعده سټیمونه ساینونه هر یو شی دی، بیا د طرف هم پې سټیمونه هر یو شی 1 نمبر دی. که څوک وایي چې دا جعلي دي بالکل ما ته دې ثابته کړي. بیا به یې څونه کښتونه 3,70,000 څنګه جمع؟ 3.5 لاک چې کله جمع شوې د دې نه بعد زه لاړم کراچۍ مې وغږوله. هغې کې ما ته د بول ډپارټمنټ چې کوم په ګیټ باندې ګارډ دی هغوی ما له نمبر راکړو چې آیا دې نمبر نه تا ته کال شوی؟ مل نه. نو د هغه ځای نه چې زه رالم ما پې کاڼه کېښوستو مل خبره فراډ دی وشو بس جانېدو. خو د هغې نه بعد ما ته بیا کال وشو د بول PTCL نمبر نه. تاسو ته ما پهله مو ویلې چې زه به سکرین شاټ درکړم ټوله دنیا بې شکه کتلی شي. نو
هغه نمبر نه چې کله ماته کال وشو نو هغې کې خو ویل 9800 جمع کړه بالکل ستا کاته کلیر ده تا ته به خپل امانت میلاو شي چې 9800 مې جمع کړې هم دې ورپسې جمع کړې؟ هم یې جمع کړې دي 3.5 लाख د پاسه مې 9800 نور هم مزید جمع کړې بلکې جانې د سړیا دونه تللی دي د 10,000 نور هم لاړې شي ولې چې کاته خو اوریجنل وه پیټیسیل نمبر پټېدی خو نه شي که پټ به شي لکه نور نمبر خو چلو د خلکو په نامې یا ایګپیسه یا جیسکیس هغه مل خیر ده نو دا 9,800 چې ما جمع کړې دې نه بعد بیا سمداس پېښ شو چې دا خو ډېر هم کو بیا چې د 22,000 بل دغه راولېږو نو هغې کې ما 10 جمع کړې ململګي زما ګنجش نو 20,000 لکه دا ټوټل څونه شوي 370 ته خبره ورسېده او 370 کې لا ماته د اوسه پورې 3 روپۍ نه دي میلاو ولې دا ټول فراډ دی دوکه ده او عوام یوازې زه نه په لکو خلک بول ډپارټمنټ په وجه باندې او د دوی په لاس باندې مرسته باندې چې د دوی مرسته پکې نه وي دوی ته ولې څوک غږ نشي کولی ولې چې دا ډېر لوی کینګان دي ما خو درته پیله ویلې چې ما سی آی ډي کې په بي آر کې په اف آی کې ما خپل ځای باندې خپل رپورټونه درج کړل بیا چې کله راغلم ما په پېښور اف آی کې رپورټ درج کړو د خپل د کې پي کې د طرفه ولې چې دا د دې څخه خلک او نو خلک د دې دغه نه بچ شي او دا ویډیو چې زه نن شیر کوم او کومه د دې وجې دپاره چې زما خو اصل پیسې تللی دي خو چې مزید یو بل مسلمان ته څه دغه ونه رسي کتونکو دا ده چې کمې خبرې وکړې دا موږ ټول چک کړې د سره هغه غونډ فایل دی غونډې دستخطې دي په کوم طریقه باندې چې هغه فارم جوړ شوی دی په هغې وي څه وي هندو پې مسلمانېږي هغه یو متل دی که نه انسان پې داسې دوکه شي دی خو لا دی چې موږ هم پې دوکه کېږو په دومره اعتبار کې چې د 10 लाख کیش روتېرې او ټویټه ګاډي دې روتېرې دی پکې کراچۍ ته مو رسېده دفتر ته هم لاړه او دغه ځای نه چې بیا راغی نو بیا ورته پی ټي سیل نه کال کېږي ټول ثبوتونه ورسره دي څه شوې هغې ایجنسۍ څه شوې هغې ادارې په دې ملک کې دا افراډ دومره سرعام ولې روان دی دا ولې خلک لوټ کېږي او بیا چې کوم دی اف آی آر پې وشي درخواست پې ورکړو شي په هغې اکشن ولې نشي اخیستی کېدی خو د ده غلطي ده او دې دوکه شو او په دې اګرام کوي نو اف آی ای څه شوه دا د هغوی کار دی چې دا راونیسي او ړومبېدله پیسې ورکړي زموږ په 400 کې به داسې ډېر خلک لوټ کړي وي خو ډېر خلک چپ دي هر سړی چې کوم دی د ده شانتې مخې ته نه روځي دی نن صرف ځان له نه دي روتې دی هغه ټولو خلکو له راوتلی دی د سره بالکل رابطه وکړئ ستا موبایل نمبر څه 0315 65 57 065 65 57 065 0315 په دې وسره هغه ټول ملګري رابطه وکړي چا سره چا دوکې شوي دي چا سره چې پراټ شوي دي او دا ټول چې کله راپاسې نه دې نه به څه جوړ شي یوه ګوته او 15 ګوتې فرق وي اتفاق کی برکت وي نو داسې مافیا یا داسې دوکهباز داسې پراډیان داسې ګڼکپان چې کم دی د دې به مخه په شریکه نیسو په مختلفو طریقو باندې ګڼکپي راوتېره نو ښه احتیاط کوئ زه د دې وجې نن دې ته رالم چې ما ټول پولیس ډپارټمنټ هغه یو محکمه ما وکتله نو مل راشه دا لوبه په بول ډپارټمنټ کې ده نو په دې وجه په میډیا وخم ولې وام چې حق خبره ده دا نه چې زه غلیم یا ما کې څه غلطي ده نه شکر الحمدلله نه ځان کې غلطي نه او نه غلیم پوه شوې د دې وجې زه رالم چې دا میډیا په میډیا ولګي نو خلکو ته به پیدا ورسي بالکل کتونکو د خلکو د خبرتیا دپاره هر څوک چې دا خلک دي د دې تحقیقات وشي دا دې راونیسي یو سړی وي زما نوم استعمالوي هغوی د خپل تردید وکړي او د دې د وضاحت وکړي دا په لکو خلک لوټ شو کتونکو دغه نوم نه استعمالیږي بالکل دې کې شک نشته چې یو سړی وایي شک دی پکې ما سره د کینی زه به ورته ثابته کړم بول ډپارټمنټ چې ښونه دی مکمل A to Z 2 نمبري ده ټول ثبوتونه د سره شته هغه موږ وکتل په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې خوشیار اوسئ د داسې ګڼکپانو نه د داسې خلکو نه چې کوم دی نو ځان وساتئ څه میسج ورکړې نه زما د طرفه بس چې څو هغه ما تاسو ته ظاهره کړه ټول عوام څه پټ پناه نشته دغه حق خبره ده حق لاره ده صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ